زموږ چیمبر اف کامرس په د ټولو پارټیانو سره او د ټولو خلکو سره په شانه بشانه ولاړ یو په دې اړتال کې موږ ایثار هغه خپل دکانونه بندوي نو په خپلې کارخانې او داسې ډول ټوټل بندو او موږ به راوځو ځکه چې حکومت موږ په دې مجبوره کوي ریسی په دفتر کې د کمشنر په دفتر کې د ایسی په دفتر کې ودا ایسی ګان ادا لګېدلی نو دا زور زمونږ وباسي پکار دی چې په خپل پېټرول باندې په خپل پوزیشن باندې سوچ وکړي یاره حکومت ته په یو څه باندې تکلیف دی نو چې دوی د خپلې خرچې کمې کړي چا چې دا کارونه وکړل اخو لاړل څوک انګلینډ ته وتښتېدل پی ډي ایم والا مشران چې کوم دي څوک په انګلینډ کې دي څوک دوبۍ ته لاړل اوس موږ دې نګرانو قمرانانو ته حواله کړي هغه غریب هم وزیر اعظم صاحب چې ماښام خبره کوي اوس څلورمه ورځ ده چې د بجلۍ په معامله باندې هغوی چې زما غور شروع ده خو لا تر اوسه پورې څه نتایج نه دي راوتلي زما د خپلو په چیمبر اف کامرس او د خپل طرفه ټولو میډیا ته او د قمرانانو ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ د دې غریبانو او د قوم په حالاتو باندې رحم وکړئ او د روان چې کوم کال دوی ورکړي دي د چړډاو زموږ چیمبر اف کامرس په د ټولو پارټیانو سره او د ټولو خلکو سره په شانه بشانه ولاړ یو په دې اړتال کې موږ ایثار هغه خپل دکانونه بندوي نو په خپلې کارخانې او داسې ډول ټوټل بندو او موږ به راوځو ځکه چې حکومت موږ په دې مجبوره کوي چې دا ورځ په ورځ دوی لګیا دي او ګراني راولي او د دې خلکو قوت غریب او قوت برداشت نو نشته نو ریاست دې موږ په دې نه مجبوره کوي دې مګه خدای مګه چې موږ راوځو او سیاول الله فریاد نو فرمانی شروع کو یا بل څه دغه وکړو نو ریاست مثال د مور پلار دی موږ دې ته بار بار دا یو ریکوست کوو چې ما کوي دا سیاسي ګناه دا خلک دې دې کې خلکو په غلاګانو شروع وکړه تاسو کو دې خپل په غاړه دا غریب نه لګېدلي خلک راځي د شپې دا ورو ماته وړي ابل د اړې خواته چې کوم پل سوګراغلي دي هغه کېبل کټ کړل هغه وړې دی نو یو سړی غلا هلو کوي چې مطلب دغه سره نور څه وس نه نو په پټ راوځي او غلا وکړي نو موږ حکومت ته دا خواست کوو چې هغه مهرباني وکړي په دې سره سوچ وکړي او بل کو دی وایي چې د ایم اف سره شرایط دي او په هغې باندې نو د ایم اف چې شرایط دي چا چې قرضې اخیستي چا خوړلي په کار دی چې راغونې ولي دی غریب عوام نه ساتي لکه دا خو انتهایي زیاتې دی چې قرضه به علي څوک خوري به څوک او زور به یې چاله ورکوي نو دا غریب مونږ ته دې جوګه نه یو یاره مونږ ایم اف ته هم ریکویسټ کوو یاره مهرباني وکړئ په دې غریب ولسو باندې په دې سرکاري خلکو باندې په دې باندې تاسو نن لاړ شئ د ډي سي په دفتر کې د کمشنر په دفتر کې د ایسی په دفتر کې ودا ایسی ګان ادا لګېدلي نو دا زور زمونږ وباسي پکار دی چې په خپل پېټرول باندې په خپل پوزیشن باندې سوچ وکړي یاره حکومت ته په یو څه باندې تکلیف دی نو چې دوی د خپلې خرچې کمې کړي موږ خو الریډي مړۍ ته پړی اچولی دی موږ خو پکې هم دی نه شو لګولی ځکه چې بل به راپسې راځي بیا د بل د ورکول نه چې زه هم په شان د خلکو دا حال دی نو چې د یو غریب مزدور چې هغه ټول ګزاره د کور د میاشتې چې دی په 100,000 روپۍ کېږي هغسې چل کوي چې 15,000 روپۍ 1,000 روپۍ پسې بل راځي دغه شان د ګیس بل دی دغه شان د هغو د وړو چې وړه دي ډوډۍ د داسې څیزونه دي دوی په دې خپلو ګاړو باندې په دې خپلو خرچو باندې په دې خپل لیوینګ سټنډرډ باندې ګورئ چې تاسو ګورئ د کمشنر په کور کې به 8 ګاډي ولاړې دي د ډي ایچ په کور کې به 8 ګاډي ولاړې دي د ډي سي په کور کې به 8 ګاډي ولاړې د یو سره به 100 کونه شي د پیدارو پالش کولو جدا سړی دی د پوجخانې د پخلي جدا سړی دی د سبزۍ د وړ کېدو جدا سړی دی دغه چې چا ته ګورې په ګاډي کې چې د شپږ اته پولیس کېنولي نو دا پولیس ته دې لپاره چې د دې لپاره په کورونو کې پخلي او داسې څیزونه کوي نو دا د انتهایي د شرم خبره ده پکار دی چې زم پروټیکشن به څوک کوي چې ډي پي او په ځان به شاته پولیس ګرځي په یو کې دی رواني په دوو ګاډو کې به د پروټلو د دې عوام به څوک خیال کوي ستاسو دا خبره چې تاسو کوئ چې مونږ خو داړه دغه شو چې د دې خلکو نه مونږ سوشل بایکاټ وکړو دا مسله ده چې هغه فرض کوم د بیل جمع نه کوو او دغه شین دا بیل به مونږه کنه چې مګو په سرچا هر څه کوم بس راځي یو قانون د سیمې شازم نه ختم کیږي او یو زمونږه صحت کې چې زمونږ کوم چیمبرز دي زمونږ کوم اسوسییشن دي زمونږ کوم تاجر برادران دي چې دا په صوبې په ساده باندې مونږ دا کوشش وکړو چې هغه مونږه دسي ولا عمل جوړ کړو چې زمونږ 18 امندمنت باندې کم NFC ایوارډ شي چې دا غي په مطابق باندې زمونږ سره قانون مونږ اپلای کو
او دې ته مونږ وایو چې نه په آی پی پی کې زمونږ صحیح څه شته ځکه چې کوم وسایل چې په صوبه کې پیدا کېږي نو پکار دا چې هغه مونږ په خپل استعمال کړو او هغه په 18 امندمنټس کې دا دي چې دا به مونږ استعمالو ځکه که تاسو فرض کړئ دا وګورئ دغه د پنجاب د حکومت دی کله چې د هغو غنم وشي او د هغو د ضرورت دی نو هغه به موږ باندې دا وړه مړه او دا غنم بند کړي دغه شان دی دا هایډرل څومره پاور چې دا ټول په سرحد کې دي دا ټول زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دي که دا څیزونه مونږ په هغو باندې دغه کړو په دې ته مونږ زور ورکړو او د دې لپاره مونږ یو د صوبهګیر احتجاج وکړو چېرې مونږ اول دا شی پکار دی چې زمونږ نه چې کوم پیسې دي په دې آی پی پیز کې او دا ټیکسونه او دغه څیزونه اخلي اف پی آی نو دا د دې نه مونږ انکار وکړو زمونږ حکومت زموږ سره کېدای شي دا سرحد حکومت دا کې پی حکومت هم زموږ سره په دې معاملې کې شامل شي دویمه دا خبره ده چې دې کوم کله چې موږ دا بوج راولي نو په عوام راولي تاسو به سوچ وکئ دا موږ دا دغه چاته کوو موږ به دا اپلیکیشن یا دا عرضي یا دا احتجاج دا موږ د خپلو مشرانو ته مشران څوک دي ستا وزیر اعظم دی ستا سیکرټري دی ستا وزیر اعلی دی ستا سینټ چیرمن دی ستا د فوج مشر دی دا ټول چې دي دا ټول فری بجنسز دي دې ټولو ته مراعات دي هغوی ته هېڅ تکلیف نشته تکلیف ماته او داته او عوامو ته دی واقعي د آی ایم اف مخلصي او د پاکستان مسلې حل کوي نو هېڅ چاته هم ضرورت دی چې راشي موږ سره کښېني چې موږ دا چل وکړو ځکه چې که فرض کړه د آی ایم اف هغه ایم ډي چې دا زنانه شهباز شریف ته په ډایروس کې پروګرام دې د پیسې راکړي د حکومت د پیسې راکړي متاسف راوړي نو دا د واقعي مخلصي چې موږ ته دا کسان وکړو چې د پیسې چې ورلې دي نو هغه هغه ته پته نه او د دې د زور د غریب خلکو د وسې د دولت د کاروبار په دې سر کاروبار ختم کړي دولت دې ته داوم ختم شي او د خلک په لکه په شی باندې وایي نو د دې چې پر پروسه بند بجلی د بدون داخلي خبره کوي زه اوس هم دا خبره کوم چې موږ ټول په جمع باندې چې دا خبره وسه چې ته ورسې رسول داخلي او سوسیال داخلي د بیل د سوزولو معنی نشته نه داخلي ورته د دې حل راځي په دې ملک کې د مهنګاۍ او بحران او یو غیر یقیني صورتحال شروع شوی دی کوم چې د پی ډي ایم حکومت هغه چې کوم اګریمنټونه کړي د آی ایم اف سره یا د بین الاقوامي ادارو سره نو هغه څنګه چې لاړل نو د هغې امپلیمنټیشن شروع شو او د هغې رزلټ تاسو په دې خپل لږ غونډه په دې لس پنځلس ورځو کې د هغې هغه رزلټ راغی څنګه تاسو ته پته لري چې دا خو نګرانو کمرانان دي دې سره دا اختیار شته یا نشته او دا کوم چې د تیر حکومت د قوم سره کوم ظلم کړی دی نو موږ د دې مزاحمت کوو تاجر برادري سوال چیمبر اف کامرس د دې موضوع مزاحمت کوي چا چې دا کارونه وکړل هغو لاړل څوک انګلینډ ته وتښتېدل پی ډي ایم والا مشران چې کوم څوک په انګلینډ کې دي څوک دوبۍ ته لاړل اوس موږ دې نګرانو کمرانانو ته حواله کړي هغه غریب هم وزیر اعظم صاحب چې ماښام خبره کوي اوس څلورم ورځ ده چې د بجلۍ په معامله باندې هغوی چې زما غور شروع ده خو لا تر اوسه پورې څه نتایج نه دي راوتلي نو زما د خپلو په چیمبر اف کامرس او د خپل طرفه د ټولو میډیا ته او د کمرانانو ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ د دې غریبانانو او د قوم په حالاتو باندې رحم وکړئ او د